چې الله کریم چا دې پاره هدایت وغواړي نو د سینه اسلام دې پاره کولاو کی او الله کریم چې چا دې پاره اراده وکي د گمراهی به الله پاک اول سینه څخه مدد تنگ کی به اصلاح غتا نه داخليږي. حدیث مبارک تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین چې الله کریم چا سره د خیر اراده وکي ش اراده چا پر الله پاک وکي یفقهه فی الدین بیا په دین چې فقاهت ور نصیب کی دی دین سمجھ ور نصیب کی دتا بیادا پتہ لگیږي چې زب اوس شکاو چنا منه قدم باخلو چنا منه کار بکاو دتا بیادا فقاهت حاصلیږي دا سمجھ ہوتا حاصلیږي چې اوس بدت شکاو او چنا منه کار بکاو. الله کریم دې مستدین چې فقاهت نصیب کی. کتابوں لیکلي دي چې فقاهت چشته ویلای کیږي. فرمایي فقاهت دادا یو دو مثالونه ذکر کړی دي بیا په هغې باندې یو حدیث مبارک ذکر کړی دا. فرمایي فقاهت دادا مثال کے طور باندې یو کس په اوداسه باندې لګیا دا د په اوداسه باندې لګیا سلای ال جمیل منج په ودرې دای اوس دای اودس کم دا په سنت طریقې باندې وکای دای مسواک کم دا استعمالای او دو صورتونه دي چې دا مسواک استعمالای نو ال جمیل منج په چکیږي او چې دای جمیل مانځه پر جان لکه بدنه مسواک پاتې کیږي. او فرمایي چونکه مسواک استعمالوان دا سنت طریقہ دا ش طریقہ دا جمیل منج کوم دا فرض دا اوس که چیرې دو دلتا ترجیح مسواک تا ورکړه او دا غسه مسواک استعمالولای او جمیل منج په چوسلای نو دا دو فقاهت کم دا نہ ہونے کی علامت تا چې دا په دین چې سمجھ بوج نه دا ورغلای دا په دښي باندې نه پېږي چې مسواک اگر چې ثواب دا خو چونکه جمیل منج نه پاتې کیږي دب اول جمیل منتجان رسو. اور فرمائی چې کشیر دو دا مسواک پریش لائے دا جمیل مانجتا جان رسو لائے نو دا دو فقیح ہونے کی علامت تا چې دا فقیح دا اللہ پاک دتا دین چې فقاہت ور نصیب کڑائے دو دا فیصلہ کڑا چې اگر چې مسواک سنت تا شطریقہ دا ثواب کار دا خو جمیل منج فرض دا دو من چې فرق وکړه فیصله یې وکړه چې دا به فرض ته جان ور رسوم فرض به زه نه پرېږدم. فرمائی اگر سے مسواک وال بساط خود دا سنت تا ش طریقہ دا خود چونکہ دا جمیل منج پاتا کیږي دو شیان دی اوس اللہ کریم دتا فقاہت ورکڑائے دین سمجھ ورکڑائے چې مسواک وال سنت دا جمیل منج فرض دا لہذا چې لمانه جمیل منج سی پاتا دا فیصلہ وکړه. فرمائی دا د فقاہت یو علامت تا د هغې نشانی دا. فرمائی یو بل مثال پیشی چې یو غریب سړی دا د باندې زکات نه دا فرض د سره پیسې نسته دا خو د باندې لمونج فرض دا. اوس دته پکار دا چې دا د لمانځو مسائل زده کی او د لمانځو مسائل نه دي زده دا د زکات مسائل زده کوي زکات مسائل ترا لای. فرمائی اگر چې بذات خود د زکات مسائل زده کول دا بد کار نه دا خو چونکې دته اول پکار د لمانځه مسائل دي چې په د باندې لمونج فرض دا دا د لمانځه مسائل زده کی که چیرې د لمانځه مسائل پریښلو زکات مسائل پسې ولګې دا. فرمایا دا د فقاهت نه هونې کی علامت تا چې دا فقیه نه دا دا دین چې سمجھدار نه دا دین سمجھ دته نه دا ورغلای ځکه چې دته په کار او چې د اول د لمانځه مسائل زده کړي وو
په د باندې لمونځ فرض ده، زکات په فرض نه ده چې د اول د لمانځه مسایل زده کړي وو، دته په کار وو، خو چونکې دته دین چې سمجھ نه دا ورغلی، فقاهت نه دا ورغلی، دې له وجې د دین چې لمانځه مسایل پرېښله او زکات په مسلو باندې ولګېدی.